अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। محترم اوریدونکو هر چرته چې الله مو روغ لره ښاد آباد لره امید لرم چې تاسو په روغې ښاد او آباد به الله م د هر قسمه شرورونه آفاتونه مصیبتونه په امان که. نن بیا ستاسو د وړاندې یو بهترین عمل ږدم. نن سبا ډېر داسې خلک وي چې د هغوی له الله رب العزت اولاد ورکړی، هغه اولاد د زنانو په شکل کې، د جنکو په شکل کې. نو دغه خلک د نارینه اولاد دپاره ډېر پریشانې، ډېر په مشکلاتو کې او ډېر غم وي ورسره چې الله رب العزت موږ له نارینه اولاد راکړي. نو داسې قسم خلکو دپاره دا یو بهترین عمل دی. په ګرانټۍ سره به انشاءالله العزیز دا عمل هغه کار کوي. خو په دې باندې په یقین سره عمل کول پکار دی. چا هم چې په دې باندې په یقین سره عمل وکړو او د الله رب العزت نه په یقین سره دعا وغوښته، انشاءالله العزیز الله رب العزت به د نیک عمله صالحه نارینه اولاد ورکوي. دا ډېر بهترین عمل دی او مختصر عمل دی. نو عمل څه دی؟ عمل دا دی چې کوم کس هم دا غواړي چې ما له الله رب العزت نارینه اولاد راکړي، هلکانو په شکل کې الله اولاد راکړي، هلکان دې راله الله راکړي، نو هغه دې سورة فجر په 13مه سپاره کې یو سورت دی، مختصر سورت دی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر تر اخره پورې دا سورت دا دی په اودس کې 10 پیرې، په اودس کې 10 پیرې ولولي او بیا دې د الله رب العزت نه په توجه سره په یقین سره هغه دعا وغواړي. الله رب العزت په انشاءالله العزیز د دې قرآن د دې سورت په برکت سره د نارینه اولاد هغه ور نصیب کړي.